د دې دور د بادشاہ سنو ریان ابن ولید د بادشاہ نوم ریان ادا عقیدتن کافر رست بیا مسلمان شوی یوسف علیہ السلام په جیل کې وخت تیری بادشاہ یو شپه خوب وکړ په خوب کې ویني چې او چې غواګانې دي هغې اوه سربې غواګانې خوري او په خوب کې وکتل چې اوه وږي شنه دي او اوه وږي هغه اوچ دي خوب یې وکتو بادشاہ ډېر حیران او پریشان دی سحر شو بادشاہ خپل عمله را اوغختله په دې کې معبرین هم موجود دي دی بادشاہ د خپل وزیرانو او خپل مشرانو د دربار ته خوب بیان کړ دوی ته وایي چې تاسو ماته زما د خوب تعبیر راکړئ بیګا مې خوب کې اوه اوچې غواګانې د اوه سربو غواګانو په خوړلو لیدلي دي او اوه وږي مې اوچ لیدلي دي اوه وږي مې شنه او لامده لیدلي دي تعبیر راکړي بادشاہ پریشان دی دربار والا چې کوم مشران دربار کې ناست دي هغوی ورته وایي چې دا ستا خوب د مړی ګیډې د کیس خوب دی ستا معده خرابه ده ستا په دماغ کې د معدې کیس تاویږي نو د هغې د وجې تا خوب کتلی دا بېمانې خوب ستا خوب ټیک نه دي دا ګډ وډ خوبونه دي ټوله ورځ ستلی شي نو د شپې بیا په ګډ وډ خوبونو ځان ستلی کړي لہذا دا سم خوب نه دی خو بادشاہ پریشان چې څه چل خو کېږي چې هر څه دې خوفېږم نه په دې دربار کې د بادشاہ هغه ساقم ناست دی چې کوم د جیل نه خلاص شوی دی د یوسف علیه السلام سره هغه ته خبره یاده شو چې صاحب بادشاہ خو د خوب تپوس وکړو او مشران ټول خاموش ناست دي بادشاہ پریشان دی او ما سره خو په جیل کې زما ملګری و او هغه د خوبونو په تعبیر باندې پوهېده چې هغه له لږ شم ورته تپوس ته وکړو خبره ورته رایاده شوه یوسف علیه السلام ته هغه سړی د بادشاہ په اجازت په سرکاري پروټوکول کې راغی بادشاہ صاحب خوب کتلی دی یوسف علیہ السلام تو وی اے رشتونیا ایوہ الصدیق اے رشتونی سری تخڑے رشتونی ذکر چی یوسف علیہ السلام خودی پا جیل کی قتلو چتا نیک سڑے او بیا چی دی کلا خوب اوکتا و تعبیری وطا مطالبت دے اکڑا غکم تعبیر ورک اما قشانٹی کو ختم ڈوڑے والے سڑے پا کی مر شو شراب والا بچ شو تعبیر خوب داسی اے رشتونی تو خود سراسر رشتونی سڑی زمان باچا سلامت خوب کتری تعبیر راتا راکا خوب یوسف علیہ السلام تا بیان یوسف علیہ السلام پدیزے کی دی سڑی دخپل ناراضگی اظہار نکی چسے بتا تو ہما ویلیو چی لڑشن ماو باچا سلامت تیادے چی بی گناہ سڑی بجیر کی گیلہ نکی او دام نوی چې سیب خوب مو کتلی نو ما ته ورسره آلی تر اوسه درته زه نه یادېدم او چې اوس تکلیف در باندې راغی نو ما له راځي نه یوسف علیه السلام پیغمبر دی ښکلي اخلاق دي د هغې چې کوم سوال دي د هغې جواب ورکوي خو دا ورته بیا هم نه وایي چې ما ورته یاد کوي ته خو یاد شو او ملامته کوي هم نه چې سیبه تا ولې زه نه یادولم ته خو ما اول نه درته ویلې چې کوم سړی به تاسو کې اخلاصي کې ما به باچا ته یاد کړي تاسو زه ولې نه یاد کړم سیمه ته
ځکه پیغمبر اخلاق دا ډېر مزیدار او ښایسته او ښکلي اخلاق الله پاک دې موږ او تاسو ته هم ښکلي اخلاق نصیب کړي. تعبیر ورته شروع تعبیر ورکړي چې تاسو باندې بسې به راځي وکاله ښه مزیدار چې ستاسو به غلې او فصلونه برابر د معمول مطابق کېږي. یعنی چې څنګه ستاسو د مصر ځمکه آباده ده او فصلونه کوي همدغه شان به کوي. د دې نه بعد به په تاسو باندې اووه کاله قحط راځي. نو دا شنه وږي دا شنې غواګانې دا سربې غواګانې دا اوچ وږي او دا اوچ غواګانې دا د قحط سالې دي او د غوا او د دانې مناسبت هم دی. ځکه چې کله زمیندار کاکا پټې کړي نو غله پکې واچي دانې واچي او چې دانې کله واچي نو زمیندار کاکا بیا د غوی قلبه ورخوشي کي په غویانو باندې جب وتړي او پټې واړي. نو دا ځمکه دانې او غوا کار برابر دي کنه. دا چې کومې دانې تاسو کتلې دي او دا غویان مو کوم کتلې دي دا د اووه کاله قحط سالي او اووه کاله په تاسو باندې د معمول مطابق د ځمکې فصلونه کېدل دي. خو مزیدار بیا ورته ترتیب ومخو چې ګوره تکلیف در باندې راځي چلم درته ښیم. چل به تاسو داسې وکئ چې تاسو دا اووه کاله کومه غلا پټي کې وشي او دا وږي ستاسو په جوارو کې یا په غنمو کې کم پاتې شي نو دا به سره د دې ټانټو او سره د دې دروزې به ټول کښېني. لکه د غنمو دروزې که نه تاسو مشران به یې پېژنئ غنم دا لاندې مخه دلته او خلک نچوي موږ ورته دروزه وایو او دا وږي چې نو دا وږي پسې لاندې چې دا کوم واخې دي ته ټانټه وایي دا به تاسو کلا وهئ نه بس پټي لکه سړی سارو له واښه راغلی نو پکې دانې وي او پکې لاندې واښه په یو ځای راکټ کړي دغه شان به راکټ کړي. بس اووه کاله به تاسو د پټي نه فصل په دې طریقه کټ کوئ د ضرورت مطابق وږي سپینوئ ځان له اوړه کوئ خو بې ضرورته به نور چېړئ نه. ځکه چې کله په ټانټه کې تاسو وږي پرېږدي هغه خرابېږي نو وینې نه وي. غنم مو تاسو په بمبل کې پرېښودل دا نه خرابېږي چې کله مو کټ کې او سیټ ته مو کېښول باران ماران نه محفوظ وي او که نه تاسو کټ کړلو غنم مو وویستل دا بیا خرابېږي اووه کاله کې. په دې طریقې سره به تاسو غله ځان له کټ کوئ. اووه کاله به تاسو جوار غنم ریبئ او د هغې چې کومې دانې وي د ضرورت مطابق د غنمو نه وباسئ جوارو نه وباسئ او نور فصل په ځای ځای باندې ځان له محفوظ کوئ. دا قحط والا ورځې به در باندې ښې تېرې شي. د اووه کاله قحط کې به تاسو چې کوم فصل شوی دی بس ایله به خلاصېدو ته نږدې چې قحط به ختم شي. دونه غنم او دومره جوار او غله به پاتې چې ستاسو دغه موجوده کار به هم کوي او بیا به تې ځان له په ځمکه کې تخم ونولئ. طریقه مو ښودله مزیداره طریقه وه. یوسف علیه السلام دې ته وي چې بیا کله اووه کاله تیر شي د قحط والا ورپسې یو کال چې را روان کړي په هغې کې په تاسو باندې مزیدار د موقع په مناسبت سره ښه باران کېږي نو ستاسو ځمکه واپس آباده شي. چې کله ځمکه بنجر شي نو دا آبادېږي بیا په اوبو د زمیندار په خوارۍ باندې. نو چې اووه کاله په تاسو باران نه او ځمکې خوشحاله شي ورپسې چې کوم کال نه اووه کال نه بعد راځي هغې کې باران کېږي نو ستاسو ځمکې به واپس معمول ته برابر شي. یوسف علیہ السلام دی ته تعبیر ورکړ. سړی راغی باچا سلامت ته خوب بیان کړو بیا څه وشو اب انشاءالله بل رکوع کې دا سبق راځي. یوسف علیہ السلام ته دا څه پته و چې باران به کېږي دا ورته څه معلومه وه چې قحط به راځي.
وکاله بعد دا ترتیب الله جل شانه یوسف علیہ السلام ته علم ورکړو چې دغه ورځ کې بدا دا کار کی ځان نه وي الله وتخذل دا بنوي چې یوسف علیہ السلام سره علم غیب او ورته پتو چې دا چې علم غیب وسره نو الله وتخذل چې الله پاک خو خیر غیب علم غیب نه علم غیب دي چې دا چا نه زده کړی ني د الله علم علم غیب هغه د چا نه زده کړی نه او پیغمبرانو علم غیب نه دي هغه د الله نه زده کړی نو په دې آیاتونو کې دا واقعا ذکر کیږي نو فرمایي د دې دور د بادشاہ سنو ریان ابن ولید د بادشاہ نوم ریان ادا عقیدتن کافر رست بیا مسلمان شي